قصص 9 نمبر آیات. دی 9 نمبر آیات کی د موسی علیہ السلام د زندگی بنیادی واقعہ ذکر کی او دی واقعی خلاصه موږ د صورت په اول سر کې ویلی و چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره تسلی ده چې د حق لپاره او د آسمانی دین لپاره چې څوک په اخلاص باندې کار کوي نو الله تعالی دې کامیابوي اگر کله ډېرو مشکلاتو نه وروسته. او مخکې موږ په شان نزول کې هم داسې ویلي و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت په شپه باندې د مکې معظمې نه راووتو. د مکې او د جحفې په منځ کې دی و چې جبرائیل علیه السلام راغی او خبرې ورسره شروع کړې، سلام یې پرې وکړو او د هغې نه بعد یې ورته وویل چې آیا ته مکه پسې خفه یې؟ ده ورته وی او پسې خفه یم. هغې نه بعد دا صورت نازل شو چې په دې کې د نبي علیه السلام لپاره مکمله تسلی سبقونه موجود دي. د دغې تسلی لپاره واقعه د موسی علیه السلام یو ذکر کېږي. وقالت امرأة فرعون او ویل زنانه د فرعون قرة عین لی ولکه، دا یخوالی د سترګې د زما دپاره او ستا دپاره. د موسی علیه السلام واقعه موږ دې ځای ته رارسولې وه چې صندوق کې کېښودلی شو، دریای نیل کې پرېښودی شو او دا اوبو یا د فرعون کور ته راوړ چې یو نهر ترې رابېل شوی و، کم چې در منصور ذکر کړي دي. او یا دا ده چې د فرعون د خاندان خلک په چکر باندې د دریای نیل غاړې ته تللی دی، هلته کې صندوق یې ولید او راغاړې ته شو او دوی کولاو. دا ماشوم چې کله فرعون کور ته راوړلی شو پیش شو نو د فرعون کومه زنانه چې وه هغې فرعون ته وویله چې قرة عین لی ولکه، دا یخوالی د سترګې د زما دپاره او ستا دپاره. د دې مطلب دا ده چې د دې په لیدلو سره زړه خوشحالېږي، چې زه یې وینم زه خوشحالېږم، چې ته یې وینې ته پرې خوشحالېږي. دا د خوشحالۍ دپاره یوه سبب او ذریعه ده او خامخا چې د الله پیغمبر و الله تعالی پکې دا کمال خامخا ایښی و. بل د الله تعالی نظام داسې و چې دوی چونکې ماشومان وجل، دې وجه نه چې تا پیغمبر پیدا نه شي نو الله تعالی د په کور کې دغه انتظام برابر کړو. لا تقتلوه، دا مه قتلوه، آسان نږدې ده ان ینفعنا چې موږ ته فایده راورسوي دا، او نتخذه یا موږ ونیسو د لره وردن په اولاد سره. ځکه د فرعون او د چې کومه زنانه د آسیه د هغې اولاد هم نو وهم لا یشعرون، او دوی خبر هم نو د انجام نه، د انجام نه نو خبر چې دی نه به بیا څه جوړېږي او د چې کوم منصبه هغه به څنګه ناکام کېږي. واصبح فؤاد ام موسی فارغا، دغه د موسی علیه السلام احوال یو طرف ته چې موسی علیه السلام د فرعون کور ته داخل شو، بل طرف ته کې واصبح او د سحر نه وګرځېدو فؤاد ام موسی، زړه د مور د موسی علیه السلام فارغا بقلاره. موسی علیه السلام چونکې کله د دریای نیل کې پرېښودلی شو نو مور یې پسې ډېره زیاته خفه وه چې دا به چېرته ځي څه به کېږي. او دا هغه کال چې د فرعون د ماشومانو د قتلولو کال چې په دې کې ماشومان قتلېږي، لیکن بیا دغه کال باندې دی پیدا شو او صندوق یې بس اوبو کې پرېښودلی شو. د مور سره ډېر زیات احساس ورسره و چې دا موسی علیه السلام به په کوم طرف باندې ځي چې څه به ورسره کېږي. واصبح او وګرځېد په سبا کې یعنې په سحر کې فؤاد ام موسی، زړه د مور د موسی علیه السلام فارغا بقلاره، انتهایی بقلاره، خفه و، ډېرې وسوسې په اړه کې تېرېدلې چې څه به دې جوړېږي. ان کادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها، یقینا دا نږدې وه د موسی علیه السلام مور نږدې وه لتبدي چې خامخا ښکاره کړی وی به دې راز لره، غم یې دومره حد ته رسېدلی و چې ممکن ده چې د غم نه بېقابو شوي وي، ایسته ښکاره ویلي وي چې ما خپله زړه په صندوق کې بند کړی دی، د فرعون د یاري نه مې اوبو ته اچولی دی. لولا ان ربطنا على قلبها، که موږ نه وی مضبوط کړی د دې زړه، الله تعالی وایي که د آسماني امداد مې ورسره نه وی کړی او د دې زړه مې مضبوط کړی نه وی، غم دې حد ته رسولی و چې ممکنه ده چې ستا ویلي وي. لتكون من المؤمنین، دې دپاره چې شي دا د کلکو مؤمنانو نه، زړه مې ورله مضبوط کو، دې دپاره د کلکو مؤمنانو نه شي. کومه وعده چې مو سره کړله مخکې چې ذکر شوې ده چې دا به ستا غېږې ته بېرته واپس کېږي، ښه په حفاظت سره به وي، د الله پیغمبر به ته جوړېږي چې هغه خبرې په خپلو سترګو باندې ویني او کلک یقین راشي. ځکه یقین دوه قسمه دی، یو علم الیقین د سړی خبره واوري په علم کې راشي، بل عین الیقین د چې په خپلو سترګو ورسره حالات هم ویني.
د عین الیقین سترګو والا علم ډیر قوي د علم الیقین نه چاسي مسالې لوستلې دي خو عملاً په حالات تیر شوي نه دي نو دغه ادم علم دی خدای ډیر قوي نه دی چا باندې په خپل باندې هر څه تیر شو نو دغه عین الیقین دا بل شانت کې دی نو د دې خاطر نجدا د موسی علیه السلام مور په عین الیقین سره د هر څه یقین کی الله تعالی وادي یقین کی وقالت او دی ویل د موسی علیه السلام مور ویل لاخته خور د موسی علیه السلام قصیه فبصرت به عن جنوب قصیه بیان معلوم کا حال د دې قصه احوال معلوم ورته ویل کیږي یو قصه تحقیق ورته ویل کیږي نو موسی علیه السلام د موسی علیه السلام مور چې کوم واد موسی علیه السلام خور ته یعنی خپل لور ته ویل چې بدی صندوق پس ورسته راځي قصیه د دې احوال معلوم نو بس دا بس غاړه ته روانه سمندر په غاړه باندې د دریانې په غاړه باندې یو طرف ته د موسی علیه السلام خور روانه د صندوق سی کوي چې په کوم طرف باندې زی او په منځ کې صندوق روان په بصورت نو دی وریدو به د موسی علیه السلام دره عن جنوب په حالت ته ناشناواله کی یا په کیفیت ته ناشناواله کی جنوب چې په دینون باندې پیشي نو دا ناشناواله ته ویل کیږي یعنی دې ته هدایت د ورکړل شو چې کړه موسی علیه السلام سیکې نو ځان به ناشنا کی دسه بنوي چې نه زما ورور دی چې سوري بنوي چې بو اخیست دی بیا خو زمانه خلک ویږي بیا خو بل مسره پیدا کی نو ځان به ناشنا کی دسه بنه مخصوص ته چې نه زما سده اسی به سیکی د ناشنا خلکو شکل به اختیار کی نو بس دې دغه سیکوله بس بغاړه بس روانه ده او دا ګوري د موسی علیه السلام ته عن جنوبین په کیفیت د ناشناوالي سره وهم لا يشعرون او د خلکو ته پته نه وجه دا سسې کيو پر صندوق واقع سوق وحرمنا عليه المراضع من حرام من کړي بندي کړي وي عليه المراضع پدې موسی علیه السلام باندې تی ورکون کې زنانا من قبل مخکره دی واقعنا کوم واقعنا موسی علیه السلام چې پیراون د کوټه داخل شوی نو صندوق راغلی نو نو دغه نه مکه خدای د مور تیر او دو سم مساله نه و خو چې دا صندوق کولاو شو نو صندوق د کولاویدل نو ورسته بیا د موسی علیه السلام الله تعالی په ځکه داسې واچول چې د اچ ته مخره نو حرمنا حرام په معنا د منع کول سره ځکه ته کې ما شوم حرام او حلال خو نه پیژندل دا لغوي معنا مراد راځي حرمنا من منع کړیو علیه المراضع په دې معنی ته ورکون کې زنانا من قبل مخید کولا وهل د صندوقنا چې صندوق څنګه کولاو شه بس هغه نه بعد چې کوم دینو دغه شان چل وش نو بس دې چاته نه خو او جړلې چونګ دې ته خدای پکار و او دای نه پیدا کېدله په دې ټیم کې دا خوري را ورسېدله خوري بس طریقه باندې د کوټه داخله شو او دې کې مفسرین ډېر اقوال ذکر کړي دي چې یاره پس خاص کار باندې یو کار باندې کوراله څوک په دغه ځای باندې لار و څوک نه د پیراون په کور کې به خدمتونه هم کولو په هر څه طریقه باندې چې واخو قرآن او حدیث دې باره کې صراحتاً سند ویلي خو یو طریقه باندې د پیراون کوټه داخله شو او فقالت بي هل ادلكم ايا ز خبركم تاسو على اهل بيت بخواندانو د یو کور باندې یو کور خلک تاسو ته درونه خیمه یکفلونه جردي ماشوم پرورش وکي لکم تاسو د پاره یعنی د کور را معلوم د محذب کور دی نیک کور هغه د ماشومان تربيت کوي او د اخلاص باندې کوي تاسو د پاره به وکي یعنی هغه کې د ماشومان تربيت صلاحيت پکې قوي دی مضبوط وهم له ناصحون او هغه بردوي خیرخوا همي ام به تربيت کوي ام به خپکی کی خیرخواهی به لټي اسی د دیاړي په انداز به خدمت نه کوي بلکې بده باندې بدړنه خپکیږي هم خلکو وته راوي خای د خبره ده نو بس دیو د موسی علیه السلام مور ته ورخه د دغه زنانه صحیح ده دا چې کوم ماشوم لته ور کوي نو ماشومي خوريمو ماشوم دغه کې زد نه کوي او د ماشومان خپکیږي هم ډیر زیاته خیال هم ډیر ساتي بس خلکو وسره ومنله دای راوخته له ماشوم ورته حواله الله فرضتنا هم واپس کو د موسی علیه السلام لره الی امي خپل مور اګه مخینه وعده و چې موسی علیه السلام تعالی تعالی الهام کړي و چې دا ماشوم ته واپس کیږي یاره مخ بس صندوق کې خاري کېده کای تقر عین هذه د پاره چې یخ استرګه د دي سترګه یخواله د عربی کې کنایر د خوشالینا چې دا په خوشالۍ بیا ولا تحزن خفبنی ولتعلم د پاره چې د موسی علیه السلام مور پوي شي ان وعد الله حق یقین د الله وعده رښتونی دي نو هغه ته خدای علم د مخ کې نو خو عین الیقین بستر ګوینه ولې د سترګو باندې څنګه احوالي نو الله تعالی وایي چې دا موسی علیه السلام ته ځکه واپس کو چې په عین الیقین سترګو لیدل حال هغه ته راشي مخ ته د څه کلک یقین راشي او د الله تعالی وعده ټول رښتونی دي
ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر خلق پوهیږي نه. اکثر خلق په دې خبره نه پوهیږي چې د الله تعالی وعده رښتونی دي پوره کیږي، هغه به شک نه کوي. نو دا اثر کې اشاره د کافرانو د کافران د الله تعالی په وعدو باندې یقین نه کوي، مسلمانان په یقین کوي.